بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الهبه. ملی صاحب مخکې کتاب العاریه بیان شوله او مناسبت دواړو په منځ کې دا دی. کتاب العاریه کې بمعیر مالک د منفعت مالک جوړولو مستعیر لره، او په هبه کې مالک د شی چې هغه د عین او منفعت دواړو مالک جوړی، موهوب له رله چاته چې هبه کوي نو هغه فردو صرف منفعت مالک جوړول، او دا مرکب دی منفعت سره د عین او یا هغه دا د هغې پسې ترقي ده، هغې ذکر کړه او ستا ذکر کوي. برحال مرکب فرد نه رستوي. نو به هبه خپل لغوي معنی د ایصال الشیء الى الغیر بما ينفعه سواء كان مالا او غیر مال. ایصال الشیء یو شی غیر ته رسول داسې شی چې هغه ته نفع لري، مال وي او که غیر مال وي. او اصطلاحي تعریفي هو تملیک المال بلا عوض، څوک د مال مالک جوړول بغیر د عوضه. اهل د هبې څوک دي؟ څوک چې د تبرع اهل وي، یعنی حر مکلف. او رکن صحیح رایې دا ده چې رکن د هبې ایجاب او قبول دواړه دي. او حکم د هبې دا دی چې کله قبضه وکړي موهوب له په شی موهوبه باندې نو مالک جوړیږي. شرط ولدا دی دا کوم شی چې هبه کوي دا به تقسیم شده شی وي، او څوک چې هبه کوي دغه حق باندې به مشغول نه وي. تاسو پوهېږئ که نه؟ ما ته لږ متوجه شئ چې دا کتاب هدایت ته هبه کومه، نو څوک چې هبه کوي یعنې زه د تواهب وایي، چاته چې هبه کېږي هدایت هغه ته موهوب له وایي، او دې شی ته شی موهوب ویلی کېږي. رسی بي موهوب به دې کار ته هبه وایي. راځئ ورله کتاب الهبه. الهبة عقد مشروع. اول مسئله قدري مولا بیانوي هبه یو مشروع عقد دی. عقد مشروع دلیلی لقول علیه السلام تحادو تحابو. یادم شي پرونی حدیث مشکات کې را د تیر شو، تاسو یو بل هدیه ورکوي محبت پیدا کیږي ورسره. وعلى ذلك ينقض الاجماع. دیم دلیل په دې باندې اجماع منعقد ده چې هبه صحیح ده. رکن د هبې راته بیانوي ایجاب او قبول دواړه دی، او پاتې شولو قبضه هغې سره هبه تم کیږي ښه. وتصح بالایجاب والقبول، بلکې قبضه هم پکې ضروري ده. والقبض صحیح کیږي په ایجاب او قبول او په قبضې باندې. هلکه ایجاب او قبول ولې ضروري دی؟ ځکه عقد دی که نه هدایت، او هر عقد چې هغې کې ایجاب او قبول ضروري. اما الايجاب والقبول فلانه عقد، دا عقد دی. والعقد ينعقد بالايجاب والقبول. آسان دی که انشاءالله زر زر ویلی کېږي. کجي والقبضه قبضې سره به وڅکو. والقبض لابد منه لثبوت الملک. زمونږ د حنابو په نسبت باندې بلکې د درې وړو ائمو په نسبت باندې قبضه د ثبوت ملک دپاره ضروري ده. موهوب له ملک به هله ثابتېږي چې قبضه وکړي. امام مالک رحمه الله فرمایي که قبضې نه کړي هم ملک ثابتېږي، لکه څنګه چې په بیه کې مشتري په مبیع قبضه نه کړي ملک ثابتېږي. په هغې قیاس کوي. والقبض لابد منه. قبضه چې ده د دې نه لابودي ده، یعنی ضروري ده لثبوت الملک، د ملک د ثبوت دپاره. وقال مالک، امام مالک رحمه الله فرمایي يثبت الملک، ملک ثابتېږي فيه بشی موهوب کې قبل القبض هم اعتبارا بالبیع، قیاس کوي په بیع باندې. چلته د مشتري ملک د قبضې نه مخکې ثابتېږي. وعلى هذا الخلاف، په دغه خلاف باندې صدقه هم ده. موږ حناف وایي چې هله به تام کېږي چې قبضه وشي. ائمه ثلاثه امام مالک رحمه الله وایي بغیر د قبضې نه هم صدقه ټیک ده. ولنا قوله علیه السلام، موږ دپاره قول د نبي علیه الصلاة والسلام دی چې هبه دا ضروري ده. النبي علیہ السلام فرمایي لا يجوز الهبة الا مقبوضة. هبه نه ده صحیح مګر دا چې مقبوضه وي، قبضې وشي. هلکه نبي علیه الصلاة والسلام نه نقل دی، دا خبره غریبه ده. صحیح ده د زموږ فقهي قواعدو کې الهبة التبرع لا يتم الا بالقبض
دا کوم ماده د پدې کې د دې خبره بیان کړه چې د اصل کې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی نه ابراهيم بن خير رحمه الله قول له حدیث نه دی والمراد نسوي لا يجوز الهبه الا مقبوضه جائز نه ده هبه مگر دا چې قبضه بي شوي نو لا يجوز څه معنی ده و اداره چې ملک پکې نه ثابتيږي کني نفس جواز کې قبضه نه شوي هبه وشي خود موهوب له ملک بشي موهوب الا ثابتيږي چې هغه قبضه کی دا غیر پر خبره کوي والمراد مراد لا يجوز نفي ملك ده لان الجواز ذا نفس جواز بدون بغير ده قبضين هم ثابت دي بدي اجماع ده یو دلیل شو دا قول عليه السلام دیم وليس دا عقد تبرع ده دا سره عقد تبرع او عقد تبرع کی چې څوک تبرع کوي احسان کې باغ باندې څه لزوم راوستل شي نشي نو کوس قبضه سره تام نه کی قبضه نه مخ کی تام شي نو به متبرع ته وي چې غلا قبضه نه د ور کړی او لازمه د درمانی زر کو قبضه ورکا حالانکه هغه متبرع دی په متبرع څه لزوم نه او دلته به لازمه قبضه ورکا زر کو لزوم پیراله کنه حالانکه متبرع من لزوم را وصل صحیح نه دي وفي اثبات الملك وملك ثابت والمخكر قبضين يعني موهوب له ملك تر قبضين مخك ثابت كنو بديك هو الزام المتبرع متبرع معنی یو شی لازم اول دی په متبرع معنی شاین یو شی لم يتبرع به داسې شی چې هغه تبرع نه کړي چې هغه څوک دی سپارل وهو التسلیم نو فلا يصح بخلاف الپوه شو کنه لنډه دا د دویم دلیل دار شو کچری د قبضې نه مخکې ملک موږ ثابت کو نو په متبرع معنی به یو شی لازم شي چا پاغه معنی نه لازم چې هغه تسلیم دی سپارل نو لزوم مر ولا تسلیم هم دغه احسان کې واچوا چې کله قبضه ورکړه به تور تبرع علاوه به موهوب له مالک جوړ شي بخلاف الوصیت په خلاف د وصیت کې بروګوري وصیت هم تبرع ده او التا د قبضې نه مخکې مالک جوړیږي د سره به څه کې جواب داري مولوی صاحب موسی چې څوک چې وصیت کوي داغه دا شی د مصالحو چاته چې وصیت کیږي هغه به ملک ال راضي توجه جی چې موسی مړ شي چې موسی مړ شلو اوس هغه باندې څه لزوم قصې شته دی نه او پاتې شول د موسی ورثه هغه ملک ته راغلی نه دی ان اصل کې اعتراض داو چې موسی چې دی څوک چې وصیت کوي هغه تبرع کوي نه رسي حالانکه هغه معنی دا لازم ده چې وسپاري یا دغه ورثه باندې نه جوابداري به هغه باندې لزوم ځکه نه راځي چې دغه د ملک نه لوځي چې مل شي چې سره مل شي باغ باندې به لازم کی پاتې شول ورثه نو ورثه او ملک تر منتقل کیږي نه ځکه وصیت خو به میراث مقدم دی قرض کفن دفن کول دي قرض خلاصول دي وصیت نافذول دي د څلورم نمبر کې میراث دی وګورئ بخلاف الوصیت په خلاف د وصیت باندې امام مالک رحم الله صلی کې هبه په وصیت قیاس کړی دا چانه ولا یشترط فی الوصیت القبض چې وصیت کې قبضه نه ده ضروری لہذا په هبه کې نه ده ضروری جواب ورته کوي واورا لان اوان ثبوت الملك ځکه وصیت کې مولوی صاحب د موسی له ملک کله ثابتېږي کله چې سړی مری دغه وخت کې دی واکه د موسی قصه ختمه مړی لان اوان ثبوت الملك فيها ځکه وقت د ثابتېدلو د ملک په وصیت کې بعد الموت وي ولا الزام على المتبرع متبرع معنی خو الزام نه وي وس مرګ په وخت کې ولی اهلیت ختم شمول شو لعدم اهلیت اللزوم ځکه اوس د لزوم اهلیت نشته اعتراض نو وارث معنی خو لازم ده کنه چې وي سپاری وي وارث خو مالک نه دی متبرع خو وارث نه دی هغه ملک تراغلی نه ده وحق الوارث شری متاخر ده خروج سره د وصیت نه لہذا فلم يملك هغه مالک دین چې منګ وایو بدمانی تبرو منګ لازمو فإن قبضه الموهوب له في المجلس بغير امر الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجوز لك بروګره کم مجلس کې چې واهب شی موهوب له ته هبه کی نو کدای ورته نی ویلی باقاعده چې قبضه وکوه قبضه به دغه مجلس کې وکړل خبره ختمه قبضه وشو نه رسي او که مجلس بدل شو هدایت او به موهوب له قبضه کوي نه نشي کوله ترڅو چې وتا دوباره نه ویلی چې لکه قبضه وکا هوا می تکړه نه رسي به څو صورت شو دوا
کم مجلس کې که هبه کی که بدغه مجلس کې قبضه کوي موهوب له بغیر د اجازت د واهب نه هم کولی شي. ها کاغه تصریح وکړه دا مسله را روانه ده چې می قبضه کوا به نشي. او دیم صورت چې مجلس بدل شي به قبضه کوي نو به قبضه بغیر د اجازت نشي کولی. ګورئ فإن قبضه الموهوب له كشري قبضه کی موهوب له في المجلس بمجلس کی بغیر امر الواهب بغیر د امر د واهبنا جاز جائز به استحسانا. وإن قبضه كقبضه کی بعد الافتراق بس جدا والی د مجلس نه به جائز الا يأذن مگر دا چې اجازت وکي له موهوب له تواهب في القبض فقبضه کی. والقياس قياس خود قضا کی چې دواړه دي نه جائز. مجلس کې بغیر د اجازه د قبضه هم دي نه جائز. مجلس چې ختم شوی نه دی جایز. پوهیږئ که نه پوهیږئ ولې د خو صرف هبه کړې قبضه خو یې نه ده ورکړې. تاسو حناف لا وایي چې قبضه نه شوي ملک هم نه ثابتېږي چې نه ثابتېږي نو موهوب له ته وایي ته بغیر د اجازه د پردې شی څنګه قبضه کې نه رسېږي. والقياس تادي ان لا يجوز في الوجهين چې جایز دي نه شي قبضه په دواړو صورتونو کې. او دا قول امام شافعي رحم الله هم دی. وجه څه ده لأن القبضه تصرف في ملك الواهب. دا خبره مې وکړه قبضه کول د تصرف کول دي د واهب په ملک او د چا په ملک دغه د اجازه نه غیر تصرف کول شي. ته چې لکه د خو هبه کړي به هبه کړي د خو قبضه خو نه د ور کړي نه ملک خود د نه ختم شوی نه دی. لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه. دا 94 نمبر ماده ده ګورئ وته کوم دې دور لأن قبضه چې دا تصرف د ملک د واهب کې اذ ملک هو ځکه ملک د واهب قبل القبض د قبضین مخکې باقی خلا باقی دی یار. فلا يصحون قبضه نه صحیح کیږي بدون اذن بغیر د اجازه د مالکنا ولنا واهبنا ولنا ان القبضه وليس بالاكبر. ګورې موږ د قبضه حیثیت داسې دی لکه بوایي کې چې د قبول وي بوایي کې ده او بوایي کې چې ایجاب یو کس وکي دا بل مجلس کې قبول کولی شي کني شي کولی شي. دلته چې کله هبه ولا هبه وکړه نو دا قبضه د شي لکه قبول مجلس کې کولی شي. پوهیږئ او کله چې بابا کې مجلس بدل شي ایجاب وشي او قبول لانی شي مجلس بدل شي به قبول کوي قبول کار کوي نه کوي. دلته چې مجلس بدل شي به کار نه کوي. ولنا من بر دلیل دا چې ان القبضه چې دا بمنزله القبول دا بمنزله د قبول د بابا کې فی الهبه قبول فی البيع بهبه کې دغه شان ده. ولنا ان القبضه چې دا فی الهبه غیر سره ولګوا په هبه کې بمنزله القبول في البيع. دا سره لکه بيع کې قبول من حيث انه يتوقف عليه. څنګه هغه وجه مونږ ویل د بيع کې قبول په شان څنګه ده په بيع کې ملک د مشتری له ثابتېږي چې قبول وشي او په هبه کې ملک د موهوب له له ثابتېږي چې قبضه وشي. نو قبضه ملک ثابتې او قبول هم ثابتې یو شان شو کنه. من حيث انه يتوقف عليه دې سیدنه چې موقوف دی په قبضه باندې ثبوت د حکم وهو الملك سيدا كان. والمقصود منه إثبات الملك أو مقصود ده بينه إثبات ملك منه لأن دار فيكون الإيجاب منه إيه څنګه چې بای ایجاب یو کس ایجاب وکي به یو مشتری کی گویا بلې بده مسلط کو چې تقبل کول شي. دلته چې څنګه واهب هبه وکي نو گویا چې دا موهوب له مسلط کو بده معنی چې ته څنګه چې ته قبضه کول شي. الته چې ایجاب یو کس کی قبول معنی مسلط کی کنه دلته بچا مسلط کو په قبضه لکه قبضه د سیده لکه قبول. فيكون الايجاب چې منه د واهب د طرفه تسلید انده تسلید دی له موهوب له د پاره په قبضه باندې بخلاف ما اذا قبض بعد الافتراق. ها چې مجلس ختم شو به قبضه کوي نو ملي سب منګه دا د بای بشان ګرځولې ده بای کې چې ایجاب وشي قبول معنی مسلط کوي خو چې مجلس باقی وي چې مجلس ختم شوی ابه قبول کوي به په قبول نه دی مسلط. دلتم د قشان ده چې مجلس باقی وي په قبضه مسلط دی که مجلس ختم وي قصه ختمه. بخلاف ما اذا قبض بعد الافتراق لان انما اثبتنا التسليت من چې من ثابت کړي تسليت فيه عقد هبه کې الحاقا له د دې وجه چې منګه ملحق کړي د عقد هبه بالقبول لچا سره دا قبضه ملحق کړي د قبول سره. والقبول يتقيد بالمجلس
بورا لأن انما اثبتنا التسریت من ثابت کړي تسریت فيه بقبضه کې الحاقا له دې لپاره چې من ملحق کو دا قبضه قبول سره دا څه وکنه او قبول چې کنه چا سره چې ملحق کو يتقيد بالمجلس پورې خاص ته مقید ده فکذا نو قبضه چې دا یعنی ما فکذا ما هم دغه شان هغه شی یعنی قبضه يلحق به څوک چې د قبول سره ملحق دي هغه به هم مجلس پورې خاص وي بخلاف ما اذا نهاه دا مې ویلو که مجلس کې هبه وکړه مجلس کې ورته وایي چې قبضه به نه کې وسغه قبضه کوي نشي کوله ولی قبضه چې د کوله دلالتنه کوله او دلته ته تسریح وکړل چې می کوا او العبره للدلاله في مقابله التصريح دولسمه ماده بخلاف ما اذا نهى وبخلاف ذي چې دا واهب من کې دي موهوب له لرد قبضینا في المجلس بمجلس کې وجسر لان الدلاله قبضه کول خو دلالتنو لا تعمل دلاله عمل نه کې في مقابله الصريح کې قال قدري مولا فرمای واسم الاسم جوازم بیان شو دې کیفیت شرعي وي چې هبه جائز ده او رکن بیان شو ایجاب او قبول او قبضه شرط دی او غدوی ارکانو پوه شو په او دریم نمبر اوس الفاظ بیان کړي کوم الفاظ باندې هبه منعقد کیږي نو دا موږ پرون مشکات کې ویلي دي ښا وګورته کې دي وينقض الهبه وينعقد الهبه هبه منعقد کیږي بقوله د واهب بدی قول باندې چې وهبته هبه میکړه ونحلته د دې معنی د اعطيته واعطيته لان الاول اول وهبته لبزيادي صريح فيه دا بهبه کې عقد هبه کې صریح دی والثاني نحلته يدي ومستعمل فيه دا مجازا مستعمل له بهبه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اكل اولادك نحلت مثل هذا دا کوم ځای کې ولکا اكل اولادك ټول اولاد ته دي نحلت ورکړې د مثل هذا کوم چې دي زیله ورکه پرون نعمان بن بشیر د واقع تیر نه شوله هدایت پکې نه وسګر ځخه وکذا الثالث ګوره دا مذهب کې چې غدي سم تازه ویلی او دلته می کې خېلې وکذا الثالث هم دا شندریم لفظ اعطيته يقال عرب وي اعطيته او وهبته په یو معنی وي ګوره يقال ویلی کیږي یعنی عرب وي اعطاك الله او وهبك الله بمعنى واحد یو معنی د پاره دوه الفاظ استعمالي وكذا ينقل دغشن هبه منقد کیږي بقوله بدی قول واهب اطعمتك هذا الطعام دا قسم پرون کړي وکستاز ذهن کی شکل د طعام نسبت داسې شي ته وشي چې هغه خړل کیږي نو هغه نه به هبه مراد وي او داسې شي ته وشي چې هغه عین نه خړل کیږي نو هغه نه به منفعت اخستل مراد وي عاریه ورون شوی وکنه وجعلت هذا الثوب لك دای بل لفظ دی ما وګرځول دا کپڑا ستاره پاره او امرتک الکدار بشکات به حدیث را لې و امرتک استاد عمر د باره مې در کړو هذا شی وحملتك على هذه الدابه دا عاریه کې دیر شوی او تماسور کړلې بدی دابه باندې خودی کې به یو قید لګو اذا نواب الحمل الهبه کله چې هبه نیت پکې وی خال تاریخ کې ویلو چې د هبه نیت پکې نه اما الاول ورچول لفظ دی اطعمتك فلان الاطعام قاعده واورا دا بیان کړه اذا اضيف اطعام چې کله نسبت شي اله ماده شي د يطعم عينه جين خړل کیږي لکه روټي يراد به تمليك العين مقصود تی عین مالک جوړولي یعنی هبه بخلاف ما اذا قال اطعمتك هذه الارض دين خړل شي دلته به منفعت مراد عاریه حيث يكون عاریه داریوي لان عينها ځکه دزمکه چې لا يطعمون خړل کیږي فيكون المراد چې فيكون المراد نوي بمراد كل غلتها كل ورسشتك اكل دي اچھا فيكون المراد اكل غلتها مراد به خړل دغه د محاصلات وي واما الثاني ارج دویم لفظ دویم لفظ تو جعلت هذا الثوب لك لام راغله کنه لام د بار د تملیک کی کنه اما الثاني فلان حرف اللام چې للتملیک دی واما الثالث دویم لفظ وحملتك فلقول عليه السلام دویم لفظ کوم دی امرتك به مشکات تلل پرونی درستکا واما الثالث فلقوله عليه السلام فمن اعمر عمره پرون ویلو کنه فهي للمؤمر له دا ویلو مؤمر له چاته چی عمره وشي یعنی موهوب له ولورثته دغه ورثو ته بملاویږي من بعد دغه د مرنه بس پرونه تبا قاعده د تیر شو وکذا اذا قال جعلت هذه الدار لك دا کور مستر بار وګرځول عمره استاد عمره مطلب هبه شو لما قلنا
وجميلي وجه د لام د پاره د تملیک دی هذه الدار لك جعلت هذه الدار لك واما الرابع ورچ څرولم لفظ دی وحملتك على هذه الدابه يدي فلان الحمل حمل چې دی مولوی صاحب د دینه مراد څوک دی سورول دی نو دا د عاریت د پاره حمل نه مراد څه دی سورول او سورول منفعت دی نو دا عاریه ده نو دینه چې هبه اخلي چې کله د واهب مراد دی چې عیني حیوان می درکو الا بی فلان الحمل هو الاركاب وغبل څوک سورول دی سواری باندې حقیقت کې دغه معنی ده نو فیکون عاریه دا عاریه ده لکنه لیکن عرفا عرف اعتبار سره خلق د الفاظ هبه د پاره استعمال يحتمل هبه کې استعمالوي هم يحتمل الهبه احتمال له به لري خلق وای کنه یقال حمل الامير فلانا على فرس امیر پلان کې سور کو فرس باندې سمانه ورې کو ورله نبی له سلام له وغه صابر علی مالا ما سور ک په وخه غوي دوخي بچی باندې بده سور ک مال ته احمل لفظ راغله ويراد به التمليك فيحمل عليه بتمليك بهم ليږي کله چې نه توکړو یعنی هوای د بارا وره ولو قال كسوتك هذا الثوب كسوة كسوتك يكون هبه دام هبه ده وجه سره ويديكم تمليك مراد وکړي لانه يراد به التمليك وقال الله تعالى او كسوتهم قسم کفاره کې وای کنه کپڑے بوتا منفعت د بار اور کې کنه مل کې به اور کې مل کې ويقال كسل امير فلانا دا يعرف شو پلان امیر پلان کی تا ثوبن کپڑا وا چولے ملکه منه مالک جوړ کو د کپڑے آسان نه دي ولو قال منحتك هذه الجاريه دغه کنه الک تر در میکړه دا جاریه تا كانت عاریه داریه ده دا الفاظ داریه د بار دي سرم نه فتي اعلی دا خو سکه غوا د بار استعمالي مونږ ویلو منحه چاغي کې پيبت الوشي واپس کوي به وتا نو دا عاریه ده لما روينا من قبل محکم روایت ذکر کړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای العاریه المنحه مردوده دغه شانو کنه کوم دی کو والعاریه مؤدات دا څه الفاظو کنه یار ګورې وتا مطلب یې نشه واپس کیږي ولو قال داری لک هبتن سکنا ازما دا دار استاد بار دے هبتن هبه دیتا خو ګره سکنا د بارا دا ماریه د هدایت سر نفت حاصله وا او سکنا هبتن یا دا ما د کور سکنا استا شولا هبتن نو سکنا بکرا معلومی کی سر منفعت مراد دی فهي عاریه ولی وجه سره مولوی سے دلته دا سکنا لفظ د سیده لک عاریه لفظ استعمال کړي لکه څوک استعمال کړي او عاریه لفظ محکم دی پاریه کې نو سکنا محکم شو په عاریه کې او پاد شول ور سره خو هبم لفظ ذکر دی کنه اول کې مر سره هبه ذکر دی دویم کې نه هبه کې یو کار دی هغه د عاریه د بارم استعمالي او هبه د بارم استعمالي نه دوړو احتمال پکې دی نه رسې پی یو بکی ګور دی اول مثال کې ګور داری لک هبتن سکنا بل مثال کې سکنا هبتا نو هبه او سکنا اړیو کې شته نو که سکنا معنا عاریه واخلو ناریه محکم د عاریه کې سر د قیوه معنی ده او که هبه والو هبه استعمالي کې عاریه د بار هم منفعت تملیک د بار عین تملیک د بار هبه د بار هم نو هبه کې دواړه احتمالات دي نو کوم معنا غسل به تر دي کوم کې چې احتمال وي محکم ورته وي اوري لأن العاریه محکمه دا محکمه ده په تملیک د منفعت کې عاریه معنا یعنی سکنا یادي او هبه تحتمل احتمال د عاریم لري وتحتمل تمليك العين او احتمال لتمليك دينم لري يعني ده هبه فيحمل المحتمل ده قاعده محتمل به حملي بمحكم معنی قاعده ته اشاره وکړه وکذا اذا قال عمره سكنا داري لك عمره سكنا دم عاريه ده او نحلي لكره لك سكنا عطيه ده بطور سكنا او سکنا صدقتن یا سکنا د صدقه او صدقتن عاریه او صدقتن عاریه عاریتن او عاریتن هبتن دا څومره الفاظ دي دا ټول عاریه ده لما قدمنا او دا مخکې مونږ څه کړی و چې دا عاریه ده ولو قال کده سی وته ویل هبتن تسكنها دا هبه دا تسكنها ویلا سکنا نه تسكنها فعلی ذکر سو اور بس ذکر کو نو اس دی صورت کې هبه ده نور صورتونه کې څه
عاریه و دې صورت کې هبه ده وجه سره اصل کې هبه وته وکړو دا لفظ چې استعمالي کنه تسكنها دا اصل کې مشوره وته ور کوي او مخکې سکنا چې و هغه مشوره نه و تفسیر او به هبه می درکړل خو صرف سکنا می درته هبه کړل عین نه په نه شولې په خبره باندې وګورئ لکه څه خبره حل شو کنه کله چې ته سکنا ویلی وکنه نو اصل کې تفسیر د هبه معنی څه شول هبه کړي می درته د سکنا د پاره د یاریه ده او تسکنا چې ول نو تسکنا د فعل چې د تفسیر د اسم نه واقع کیږي دا اصل کې مشوره ده چې به هبه ده بس مشوره می دادب کې وسیګه ناریه ته جوړه نشو لأن قوله دا قول واهب تسكنها دا اصل کې مشوره ده وليس بتفسير له تفسير ده هبه نه ده او تنبيه للمقصود او دا تنبيه ده بمقصود چې لکه مقصود د کور چې تعالی می در کول زما دا دی چې تبګي وسیږي مشوره شو بخلاف قوله هبه سكنا دلته دا سكنا تفسير دی لانه تفسير له بس صرف سكنا در کومه قال قدري مولا فرمای تاسو به دې پوه شولې وس احکام شروع کوي برو ګورئ بلکې کومګه دسی وایو شرایط ورله بیانې شرط دا دی کنه شرط چې کوم شی قابل تقسیم نه او هبه کې بس ټیک ده بغیر د تقسیم هبه که صحیح ده خو چې کوم شی قابل تقسیم وي او ته تقسیمې نه خپل حساب کې هبه کې ده نه دسی یا ستایو پلاټ دی تقسیم چاله پکې نیمه حصہ څلورمه حصہ درېمه حصہ ورکې او تقسیمې نه ده نه دسی پتن لګي پوه شوي کنه لنډه دا ده مشاع شی که څوک هبه کوي نو اول به تقسیمي اله به هبه کوي که تقسیم نه کو هبه کړو دا هبه صحیح نه ده ها کوم شی چې قابل تقسیم نه دی نو هغې کې بس به بغیر د تقسیم هبه هم صحیح ده زه مخکې کنه ورسره یو شرط دا شروع چې مشاع شی څوک هبه کوي تقسیمي به دریم شرط دا دی چې څوک کوم شی چاته هبه کوي نو خپل حق بتی خپل حق منی کوم مشغولیت دی به ختمی به هبه کوي مثلا زمکه زه هدایت ته هبه کوم او باغی زما ونی ولاړې دي هغه به ونی لري کوم به هبه کوم چې زما په حق مشغولې ونی پکې ولاړې او به زمکه هبه کوم به نه دسی تو شرایط شو دوه ګورې وته ولا يجوز الهبه هبه نه جایز فيما باغشي کې يقسم الى کنه چا تقسیمې دل شي الا محوزه مگر دا چې د واهب د حق باندې مشغول نه وي یو بوټي د کټ کې به هبه کې مقسومه دویم دا چې تقسیم شوه وي وهبه المشاع د نتیجه وروتله د شریک شي هبه فيما باغشي کې لا يقسم چې تقسیم نه قبلي بس هغه به جایز ده کوم شي چې تقسیم نه قبلي لا يقسم لا يقسم مخکم به د سوایا ولا يجوز الهبه فيما يقسم الا محوزه جائز نه ده هبه فيما باغشي کې چې هغه تقسیم قبلي مگر دا چې محوزه به معنا حق د واهب تر نه ختم شوی متصل پورې نه وي مقسومه تقسیم شوه وي وهبه المشاع او د شریک شهبه فاغشي کې چې هغه تقسیم نه قبلي جائز ده امام شافعي رحم الله فرمایي يجوز في الوجهين څه مطلب کوم شي چې تقسیم قبلي او کني قبلي تقسیم نه مخ کې هبه وي کې صحیح ده وجه سره هغه دا یو وخت دی چې بده کې تملیک کیږي بشان د بای هبه کوم دی نشي مالک جوړیږي او بای کوم او بای کې کا قابل تقسیم شي او قابل تقسیم شي نه وي تقسیم نه مخ کې خرڅي او تقسیم نه رسوي خرڅي بهر حال جایز کې نه دلته جایز دی لأن وقت تملیک عقد تملیک دی فیصح سیکیږي په المشاک وغيره او بغیر مشاک لکه به چې د بیان واعي دوړو نو ته شامل ده شریک شم خرڅول شي خپل حساب کې وو که تقسیمی کې خرڅم صحیح دی هغه کوم شي چې تقسیمیږي او کنه تقسیمیږي ټول ده وهذا وجد لأن المشاع ده صحت في المشاع دا غیر بر وجه بیانې وهذا لأن لم بیانې لم بر وګورئ امام شافعي رحمه الله وی شریک شی هبه ځکه صحیح ده چې قابل له حکم ده څه مطلب قابل له حکم چاته چې هبه کې هغه ملک پر راضي په کې تصرف کولای شي څنګه چې بابا یې کړه چې قابل له حکم د کار خود حکم د پاره کېږي حکم په لګي نو بس خبره ختمه تقسیمول په کې څه لازم وي دا صحیح به وهذا لأن المشاع شريك شجره قابل دا قابل له حکمه
د حکم خپل لپاره شریک شي معنی حکم لګي او هو الملک حکم اداره چې موهوب له دی مالک شي دلته لکه به کې مشتری مالک شي فیکونو نو د مشاشه د محل له د حکم د لپاره قبل حکم دی نو محل حکم دی وکونه تبرعا پاتې شو لدا خبره چې لکه تبرع ده نو دې کنه وای یعنی امام شافعي رحم الله باندې څوک اعتراض وکي چې کم شي څوک تبرع کوي نو اول به تقسیمي رسته به کوي وای دا نه ده ضروري لکه څوک چاله قرض مشترک شي ورکول شي دا هم تبرع ده تقسیم نه مخکې صحیح ده نه شان یو سره دی یو شریک شي کې خپل حصي وصیت کوي دا تبرع ده هم صحیح ده حالانکه تقسیم کړي نه ده نو دا نه ده ضروري چې کوم دي تبرعات نه اول به کې تقسیم کې به بچاله ورکی دا نه ده ضروري وګورئ وکونو کېدل د دې غیر مشاشي چې دا تبرع دی به هبه کې لا یبطلو شوی نه باطلای کل قرض لکه قرض وصیت رواله ولنا موږ د بار دلیل دا د مولوی صاحب قبضه باندې نصر غلې کنه ابراهيم بن خير رحم الله قولا ذکر نه کوڅه ولنا ان القبضه چې دا منصوص علی بدی نصر غلې به هبه کې نو بس کمال قبضه ضروری ده او کمال قبضه علی چې کله تقسیم کې او به خپل حصہ چاله ورکه فیشترط کمال به کې شرط ده او مشاشي کې کمال قبضه نه ښه ازما د عبد الوهاب شریک شیر زی خپل حصہ هدایت لور کومه نو کمال قبضه ذکرانه له هدایت تک قبضه بیوم کی چای کی خو ازما یې سم قبضه کړ ور سره عبد الوهاب سم قبضه کړ هغه خو هبه نه و او ته هبه شوی نه و مشاشي چې لا يقبله دانه قبلي قبضه الا بذم غیره مگر دا چې غیر موهوب شي مرتزم شي الیه دی موهوب شي سره وذلك او دا غیر او غیر موهوب وي نو قبضه صرف د موهوب رانه لا ولان في تجويزه الزام بل وري کچری منګه قبل التقسيم مشاشي هبه صحیح کو نبی په واهب باندې متبرع باندې یو شی نه دی لازم به شي هغه څه تقسیم اوس به تقسیمات کوي او به بغي وي سکه چې بغي بول ور کوي نو متبرع باندې موږ لزوم ناراضي نرسي خبره باندې ولأن في تجويزي بلجي عقد هبه مشاکل د من جایز کو نو بدی کې خو الزام دی په واهب باندې دی وشي لم يلتزم هغه بزن نه دی لازم کړي هو القسمه هغه تقسیم دی ولهذا امتنع جوازه قبل القبض وليس دا قبل القبض جواز د مخ کې تیر شوله چې قبضه نه ور کړی جایز نه ده وجه څه ده چې یو شی بدمانه لازمیږي چې هغه د بزن نه دی لازم کړي تسلیم مخ کې تیر شو کنه قبضه نه بس لازم تام کیږي ولهذا امتنع من دې جواز ده به مخکره قبضه نه ولی کایلا دې لپاره چې يلزمه لازم نشي په واهب باندې تسلیم بخلاف ما ها په خلاف دا غشي کې چې هغه تقسیم نه قبلي ولی الته د قبضه د صورت دی نو بس چې سره د غیر د ملک نه په قبضه کې تقسیم کیږي نه نو بخلاف ما په خلاف دا غشي کې لا يقسم چې نه تقسیميږي لان القبضه القاصره ځکه قبضه چې کومه قاصره قبضه ده چې هغه کې ته قبضه وکي خور سره د بل ملک ام پکې ملګری مشترک شي هو الممكن وغيكم دغه ممکن ده نو فيكتفى به بدی به اکتفا کیږي ولانه ولا يلزمه مؤنه القسمه او بل وجه ورا کوم شي چې تقسیم نه قبلي کاږي کې وایسه څوک خپل چاته هبه کوي نو د تقسیم بوج په نه راځي ځکه تقسیم قبلي نه نو درسي خبره مانی اول ته به تقسیم بوج راتللو یعنی شی په نو لازم دلته د لازمي کې ځکه تقسیم نشته والمهايات تلزمه فيما وسيتراس په وکاله کان وزما توجه جي زما د سیو شی دی چې هغه تقسیم نه قبلي نیمه هدایت تورکو مثلا غلام دی غوا د دې سیو نیمه مې ته هبه کړله نو تاسو وایي چې کوم شی تقسیم نه قبلي الته هبه تقسیم نه مخکې صحیح ده نو غوا کې صحیح شو لکه نو اوس به نمبر واری څو وخت به دا پیدا دي او خیات کا څو وخت به دا پیدا دي څو وخت ظالمه نو دا نمبر واری هم په واهب نه ولازم اوس په لازم شو تل لګي پوهه شوي کنه په تاسو ویلي څوک متبرع وي په هغه باندې دا وایي څوک چې متبرع وي په هغه باندې څه شي نشي لازم اوله دلته به لازم شو څه به لازم شو نمبر واری مقرره ول چې څوره چې خپل فائدہ تیلی څوره چې چا موهوب له تیلی نو وی دا کوم شی چې به لازم دی نمبر واری دا غشي چې هغه هبه کړي نه دی
او کوم شي چې با کړی دی عین شي په هغې کې پیڅه لازم نه دي نو لزوم چې په کوم شي کې راغلی غین د هبه کړی نو په متبرع باندې لزوم رانلی پتن لګي پوه شوي که نه لازم شوی به څه دی نمبرواري که نه نمبرواري خو څه هبه کړي نه ده وګورئ والمحایاتو او نمبرواري چې ده تلزمه دا لازمیږي په واهب باندې خو فیما په هغه شي کې لم یتبرع به چې هغه تبرع نه ده کړې وهو المنفعتو منفعت د ما ورته نمبرواري ویله منفعت یاد کا غلام کې آسان جوړېږي خدمت چې مثلا میش به تاله خدمت کوي موهوب له او نیمې تاله درکړی دی او میش به ماله کوي واهب له نو دلته به اعتراض شو چې هلکه دلته خو به هم تقسیم کوي دا نمبروارۍ والا نو جواب کوي چې د منفعت تقسیم دی هغه هبه کړی نه دی والهبة لاقت العين هبه خو عین سره ملاقي شوې ده والوصیة ليس من شرطها القبض او وصیت باندې مقیاس کوه ځکه د وصیت په شرایطو کې قبضه نشته دی چې قبضه نشته دی نو دا هم نه ده ضروري چې تقسیم یې کوه به یې ورکړه وکذا البیع الصحیح وليس بیع صحیح کې قبضه نه ده ضروري نو تقسیم مشاع شی کوي او څوک پکې خپل حصه خرڅ کوي یا نیمه خپل شی مشاع نیمه حصه پکې خرڅوي تقسیم د مخکې بیه ټیک ده ولې چې شی نه ده ضروري قبضه چې قبضه نه ده ضروري نه څوک هم نه دی ضروري تقسیم نه رسي به والبيع الفاسد والصرف او بیع فاسده او صرف او سلم په دې ټولو کې قبضه ضروري ده خو انتها بقا د پاره ابتدا د پاره نه ده فالقبض فيها غير منصوص عليه قبضه د دې کې د قبضه مبارک نس نه دی راغلی البته تام ال جوړیږي بیع سلام یا بیع صرف چې قبضه وشي کني واپس ختميږي ولانها دمه دا بيو چې دي کنه دا وقود زمان دي دې کې یو شی تالی ته ولا بدل کې ورکه او هبه دا حق د زمان نه دی خود حق دی تبرع دی ولانها بيو چې دا وقود زمان دي فتناسب لزوم شری فتناسب دی کنه فتناسب لزوم مؤنه القسمه نو مناسب دی غي سره لازم يدل بوج د تقسیم اسی مقد زمان دی فایده ورته ملاویږي مطلب مشتری ته ملک ملاویږي بای ته پیسې ملاویږي د شاندانو رواله نو تک بوج د تقسیم راشي په چا باندې خبره نشته دی د لفظ ور سره فتناسب دی صحیح ده والقرض تبرع من وجه قرض الک قرض کې هم دای مقیسلی ذکر کړي وا چې مشاشي کې قرض ټیک ده نغې کوي وي قرض دوه حصے دي توجه جي یو طرف ته وګوري تبرع ده او بل طرف ته وګوري ګوره دا مقد زمان دی چاله چې قرض ورکې او بس پتی علي کنه به ته علي معاوضه ایواز کې به ځان علي مثال بل درکې کنه دواړه حصے ته بګې دي کنه نو که یو طرف ته وګورو چې تبرع ده صدا بس منګ ویل چې لکه مشاشي کې ټیک ده اول طرف تم چې وکتل چې انا سوي والقرض تبرع من وجه وقت ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصرة دون القسمة اچھا جي من وجه عقد تبرع ده چلا درمانه لازم نه ده پیسې ورکې قرض او من وجه عقد زمان دی هغه بدله کې صدر کوي دوړ بکرال کنه نو یو طرف ته مقتل چې دا تبرع ده عقد زمان دی نو قبضه بکی بکار د ضروری نه وي نه رسي به او بل طرف ته چې یعنی تقسیم بکی نه وي ضروری دي سوای او بل طرف ته چې وکتل لکه تبرع ده نو بکار د چې قبضه بکی یعنی تقسیم بکی ضروری وي موږ د دواړو خیال وساتلو مین سترالو مین دا چې تقسیمی ضروری دی خو چې کم شي تقسیم قبلی نه اسی وایا قبضه پکې کافی کیږي قاصره هغه د چې بغیر د تقسیم یو قبضه پیوږي خو نه درنه کوله چې صحیح تعبیر مې ونه کو قرض کې څو حصے دي یو تبرع ده کنه په چا باندې لازمي چاله قرض ورکی نه لازم بل طرف ته وګوري عقد زمان هم دی مقروض به واپسې کی بدل ورکی کنه به ورکی دواړه حصے دي شو نو کوم صرف تبرع ته وګورو نو په کار دادا چې بیخي د تقسیم نه مخ کې ټیک نشي او که زمان ته وګورو نو بکاردار چې د قبضه پکې نه شي هم صحیح دي شي لکه بای کې قبضه نه شي نو بس منګ مینس ترالو قبضه به پکې کامل دي نه خیر دي چې تقسیم وکي ور دي کی قاصر دي یعنی مشاع دي پوه نه شولې په او صحیح شو غوړی وتا
فشردنا القبضه من قبضه شرط کړه بګي قاصره شرط کړه بګي قاصره دون القسمه عملا بشبهين دوړو مشابهتون معنی عمل وکړو دته وی دو قياسونه او اعمال الدليلين اولى من همالهما على ان القبضه بل وجب ورفق قرض کې د قبضي نسم نه راغله قبضي مبارکي غیر منصوص ان على ان القبضه چدا غیر منصوص عليه نص نه راغله په قبضي باندې فيه په قرض کې ولو وهب من شريك لا يجوز الکدا مسله چې وسله زما د هدایت یو پلاټ شریک دی غوام شریک ده او زه خپل ایساغه ته هبه کومه دیکم تقسیم ضروری دی اول به تقسیم وکو او به و تخپلی سور کم کنا نو هدايي ملاوي چې دام نه د جایز اول به تقسیم کې مثلا پلاټ دی اول به تقسیم کو او پنځه مرله خواسته پنځه مرله دی خوازما هغه بس به تخپلی سور کم خو سید ادم ولي سی بل مشامل کلی مفتابی رایدا ده کې یو ملګری یو شریک بل شریک لخپل ایسه هبه کوي او تقسیم نه کړم سیده ښا او ول مختار له مشامل کله ګوره ولو وهب من شريكي کې وسله هبه کې خپل شریک ته به ملا يجوز به امن ده جائز لان الحكم واذا حکم دایر دی على نفس الشيء باندې بس چې شيء وا هبه بني ټیک خپل ملګری له ور کوي شریک له قبل چاله ور کوي قال قدري مولا فرمای ومن وهب شخصا مشان فالهبه فاسده شرط لګولې چې تقسیم بکې هله به هبه کې نو اس که چا تقسیم نو کړی او خپل حصے پکې چاته هبه کړله نو به وای دا هبه فاسده ده نو کده چې وکی مجلس کې تقسیم وکی هبه خو وکړه هبه فاسده شو کنه نه رسې به مثلا د سیوشیات کا بالفرض غنم دي او زه هدایت ته منی مستاشو هبتن دنه د سي هبه فاسده ده دقه مجلس کې کده غنم زه به نیم کما باقاعده او به ولنیم ورکم بس به صحیح شوله واپس صحیح شوله ومن وهب شخصا څوک چې هبه کې عیسی مشان شریک فالهبه فاسده لماذا کرنا ځکه تقسیم ضروری دی فین قسمو کې چې تقسیم کی وسلموا به وتوسبري نه بس به اجازه ولی لان تمام وزک تمام د عقد هبه د قبضي سره راځي وینده او د قبضي په صورت کې خوشوي ختم شوی او تقسیمي کړي او نه رسې به خبره مانی قبضه هبه کله تام کیږي قبضه وشي او قبضه چې کېده نو تقسیم شوی ولو وهب دقيقا في حنطه او دهنا في سمسم فالهبه فاسده اوس کې وسړې غنمو کې اوړه چاته هبه کوي او شرشمو کې تیل چاته هبه کوي نه دا هبه فاسده ده تاسو دا کنه خو که بدغه مجلس کې د تیلو باسي غنمونه وړو باسي او به ور کې به هم نسې کیږي پوه نه شي به هغه کې مخکې صورت کې څو نیم غنم من مدته هبه کړیو نو هبه فاسده وا خو چې مجلس کې می تقسیم کړو او دوام میکړ صحیح کېدل او دلته صحیح کیږي راځي ولو وهب دقيقا يوصل چاته دقيق هبه کې في هنتين غنمو کې او دهنن یا تیل في سمسمين په دانو کې شرشمو دانو کې فالهبه فاسده وصفين طحنا کچري وړ کې غنم وسلموا وتبيس پري به هم نجس کیږي وکذا سمنو دغه شان سمنو دا تیل چې دی غوړی چې دی فل لبن دا بل مثال شودو کې وته غوړی هبه کې دا خو نه د صحیح کنه نو به وته زی په زمانه د شودو نو غوړی وباسي شومړي دی جوړي کې به ورکې به هم نه د صحیح او چې سره مولي سي دي مثالونه کې بغنمو کې وړه هبه کول په شرشمو کې تیل په شودو کې غوړی دا د مادوم شی هبه دا خو نشته دی نو دا اثرنه او باطله ده کدا باطله ده کدی نه رستو د فساد ختمي نه ختميږي مونږ ویلو مخکې ویلو هدایت ته بریا چې کله فساد قوي مجلس کې ختمي نه ختميږي او چې فساد کمزوري مجلس کې ختميږي او مجلس کې به ختم شو به کمزوري فساد هم قوي کیږي به سم نه کیږي ویلی مو کنه دلته د حساب دی ان الموهوب چې معدوم دی ولهذا لو استخرجه الغاصب ورکنه غاصب چې غنم ویسي شوده ویسي غنمونه وړو باسي شودونه غوړیو باسي غوړو باندې ملکم راځي دا یې بکړه په دې کې دا غصب د سری حسابيږي نه ولې دا خو وخت معدوم دا خو د ملک پیدا شوی الفاظ دیګر د دې د سره غصب کړي نه دي د غوړو خو نه دی کړي د وړو خو نه دی کړي غنمو یې کړي او استخرجه الغاصب کشر غاصب وباسين يملكه مالك جوړيږي والمعدوم وليس بمحل للملك لند دا معدوم محل ملک
نه دی فوقع العقد باطلا عقد شروع کې باطل او باطل موږ ویلو چې د معنی شرعي احکام نه مرتب کیږي اصلا غیر مشروع وي فلا ينقض انعقاد نه کیږي مگر کله به کیږي چې دوباره وکي چې کله غوړي ویسل وستي ولا ورکی هبه دي کی وتا دغه شان کله تیل ویسل کله جو وړو ویسل به دی وته نه عقد سره ورکی الا بالتجديد بخلاف ما تقدم بخلاف دغه مخ کی مثال کې مشاشي کی هغه محل عقد خودم روچ قبضه بینه کېدله او قبضه نه مخ کی قبضه ته برابر کو لان المشاشي چې محل تملیکو وهبه اللبن في الضرع الک شود په غلانځو کې هبه کول وصوفي وړي على ظهر الغنم د ګړو بملا دغه شان زرع فصل والنخل او د میوه ونی فی الارض زمکه کې هبه کول زمکه نه زمکه نه غیر کا شود په غلانځو کې الک دغه شود ستا شو غوانه او دغه د ګړی وړی چې په ملای ته راستا شوله او دغه فصل چې په پټی کې ولاړ فصل ستا شو والنخل دغه قجور ونی چې په کې ولاړ دی پټی کې دغه قجوري ونه ستا شولې او لا کټکړی نه دي دا نه دي صحیح کا خو دغه مجلس کې ولا کټ کړو ورکړو نو وڅ شي بمنزله المشاع دا ټول والتمر في النخيل او ونه کې قجوري دی وای دا قجوري ستا شوي ونه نه دا خو جایز نه ده کنه ځکه مشاهده خو که په مجلس کې وته جدا کړه ورکړه بس به سیده ولی محل د ملکو خود مروچ قبضه پکې نه راتل نو هغه د قبضې نه مخکې قبضې ته برابر کو لأن امتناع الجواز للاتصال په وجه وو چې هغه کې د محوز نو موږ ویلو کنه محوز به یعنی د مالک په ملک باندې با کم شی بکی هغه به مشغول نه وي د مالک په ملک باندې با مالک ملک به نه مشغول دي صورتونه کې اتصال وذلك يمنع القبض كالمشاع دا اتصال دا قبضه لرمانه د څنګه چې مشاع شه دي نو خپل اتصال لته ختم کی شود دي تروبه چې به دي ورکی دغه شان وړی دي تلری کی خپل ملک اتصال لته لري کی مطلب خپل غړی نه دی وړی لري کی نو د ملک غړه د بلری شي دغه شان فصل دي کټ کی د زمکه نه براله دي شي ملک نه ونی دي کټ کی ملک نه براله دي شي ونه نه دي هغه قجوري هبه کړی وې دي کټ کی د ملک ونی نه براله دي شي به دي هبه کی پوه شئ